السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم او دا وخت د پټاني په یو غر کې روان یم د روژې اولنۍ مازدیګری دی بلکې ماښامۍ دی باران وشو موسم ډېر ښکلی و ډېر خوندور موسم و زه خپل کیمرامین ته یم چې زما نه منډې مه وهه لږ سلو سلو ځه او موسم ډېر ښکلی و تاسو ته ښه یم که تاسو د علاقه کتلی شئ سوات کې خو هسې هم ښایسته موسم دی موسم بهار دی او چې بیا کله باران وشي دغه د موسم خوندونه چې دي دا د یو په دوه شي دا تاسو وینئ د غریز علاقې د هر طرف ته شینکې او دا ښایسته سیمه او چې بیا باران وشي دا خو ډېر ښایسته شي نو د روژې اولنۍ مازدیګری و او باران وشو نو موسم هم ښه شو او بل دا چې د روزهدار چې څومره دي دا به هم ډېر خوشحاله نو زما ملګری بلکې زما کشر ورور اصغر را سره کیمرامین دی اصغر خان دا شنه غرونه ورته لږ وښیه دا علاقه ورته وښیه چې دا ډېره ښایسته سیمه ده تاسو کتی شئ او باران نه پس چې دی دلته بیا ډېر موسم ښکلی شي او دا نظارې چې کومې دي دا هم ډېرې ښایسته شي او بیا د اولنۍ روژه ده ماښامۍ دی اصغر ستا روژه څنګه تېره شوه ښه ده الحمدلله ښه ده مازدیګر دی چکر وهې نو څنګه چېرته روان یې غره ته خیژو ما لږ انجوایمنټ به وکړو لږ واک به مو شي په بوزه کې ډېر واک کې که لږ بوزه کې لږ کوو لږ کې او روژه کې ډېر کې روژه کې به اوس اولنۍ روژه ده به کوشش کوو اوس په کوشش کوو ټیک ده نو لاکډاون دی سکولونه خو بند دي ته به د څویم جماعت طالب علم یې زه 10 کلاس 10 کې او کوم سکول کې سهارا کې نو لاکډاون دی دا خو ستاسو اګزام هم پاتې شوی دی اوس 10 ته شوی که نه اوس 10 ته شوی ټیک ده نو څنګه نو سکولونه خو هر څه بند دي نو کار مار دی روان دی اګزام له تیاری کې که نو اګزام خو اوس بورډ د طرفه څه دغه نه شوی اوس نه په جون کې وایي اګزام به شروع کېږي جون کې صحیح بس تیاری روان دی لږ ښه کار وله کې که نه صرف خوبونه کې به د روزه کې نه کار خو کوو نو څومره سټوډنټان دي هغې کې به ټول روژه کې خو هسې هم خلک بیا خوبونه ډېر کوي عبادتونه ورسره هم کوي نو ته ورته څه چې یاره سکول کار هم پکار دی که نه سکول کار هم پکار دی او خوب هم په خپل ټایم دی سکول کار هم په خپل ټایم دی ټایم ټیبل یو ټایم ټیبل ځان له صحیح کول پکار دی او بل اګزام له تیاری پکار دی ټیک ده نو په دې ښایسته موسم کې په دې وخت کې ورته څوک یادېږي چې سلامونه ورته وایي زموږ د کلاس ملګري د سکول ملګري ټول ته سلامونه وایم او کوم مسافر چې دی هغو ته هم سلامونه مسافرو ته هم سلامونه وایم مسافر هم په لاکډاون کې بند دي بس خپل ځای کې به هلته ناستې دي خپل خیال دې ساتي ټیک ده او کم کلاس فیلوز درته یادېږي د هغې نومونه پکې یو څو واله چې تاسو په دې ټایم کې یادېږي که دې موسم کې په دې ښایسته نظارو کې په دې ټایم کې راسره هغه هم نور به هم ډېر خوند کوو زموږ په کلاس کې معاذ حمزه سلیمان صحیح وقاص ټیک ده عادل سید الله بس د ټول کلاس مو وایه که نه دا کسان چې دی اصغر وایي چې ډېر مسکوم او پکار ده چې دا په دې واک ټایم کې زموږ سره هغه هم وی مونږ ځو لږ مخکې به لږ چکر لګو روژه به هم لنډه کړو لږ چکر به هم ولګو او موسم چې دی د هغې نه به هم خوندونه واخلو دا یو غر دی مونږ پرې لګیا وو واک کوو مونږ د ښکته هغه علاقې نه چې دی راوختو تاسو کتی شئ اصغر را سره دی او احتیاطن یو چترۍ هم راغستې ده که باران ډېر شي نو بیا په دې غر کې چې دی اصغر روزانه زما خیال دی په دې غر باندې راخېږي که نه او زما خو دلته اول ځل دی نو څنګه بره به لار ډېره پاتې ده ټاپ ته که نه لږه ښه پوره ده څومره منټ ټایم کې به موږ برابر شو 15-20 منټو ها دلته خو آبادي هم ډېره شوې ده که نه دا خلک په دې غرونو کې هم ته وګوره کورونه جوړوي څنګه ځو صحیح روان یو ها لږ به سټاپ اوس مونږ چې دی ښه پوره بر راوختو اصغر وایي چې نور هم بره ځو اصغره کم ځای ته به خېږو ټینکۍ ته بیا به ناوخته شي روژه مې ده دی وایي چې هغه ټینکۍ سر ته دې خېږو هم بره په دې غر باندې سر ټینکۍ ده او ښکته به ټول سوات ښکاري د اصغره سوات خو اوس هم موږ ته ښکاري ته وګوره د پټاني کې خو هم ډېر غرونه آباد شو ته وګوره کار پکې روان دی ها
نو کتونکو دا ښایسته نظارې دي ما چې کتونکو دا زموږ مازدیګری واک و ډېر خوند یې وکړو او موږ رالو په دې غر باندې تاسو ته مې هم دا خواست دی چې تاسو هم راځئ په دې غرونو باندې ګرځئ که په غرونو نشئ ګرځېدی په هواره ګرځئ خو واک لازمه کوئ واک چې دی هغه یو ډېر اهم څیز دی د صحت دپاره ډېر زیات ښه دی واک چې دی هغه به ستا ژوند کې خوشحالي هم راولي او بل لا ستا ژوند چې دی هغه کې به بیماریان نه ته بچي او یو لانګ ټایم ژوند به دي ښایسته به ښکاري صحت به دې ښکلی زما خپله باندې ډېر مده پس دا واک کومه ځکه مې ستا رحمت دی او اصغر ته وینه ګڼ ډېر روزانه واک کوي نو نارمل روان دی دا و زمونږ اصغر خان دا والا موبایل ستړي کړو نشه ها نو دا ډېر ښایسته غر دی او ډېر خوند یې وکړو موږ لږ دمه وکړو او بل دا چې ټایم هم کم دی روژه ماتي ټایم دی روژه ماتي ته به ځو نو تاسو واک کوئ لاکډاون دی په کورونو کې مه کښېنئ ډېر ځکه چې بیا به ګورئ غټ شئ اورې او په روژه کې په روژه ماتي کې چې دی اوبه مه څښئ ډېرې شربتونه پکې ډېر مه څښئ ځکه چې تاسو خوراک ښه وکړئ موسم خو ډېر زیات ښکلی دی ښایسته دی سوات کې امید لرم تاسو به د دې ښایسته یو ورکوټیشن چکر نه ورکوټیشن واک نه ښایسته موسم نه ډېر خوند اخیستی تاسو موږ ته کمنټ ضرور وکړئ او دا راته ووایئ چې تاسو کوم ځای کې یې چېرته ناست یې هلته موسم څنګه دی دا خپل حال سره شریک کړئ او چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ خپل احتیاط کوئ ډېر زیات خیال ساتئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ تر دې دمه خپل قربان مراد علي خان له اجازت وکړئ د الله په امان